نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 رکو نمبر 23 خلاصہ د رکو فزداغین اللفظی ترجمه او مختصر تفسیر پدی رکو کی د اسلام د دریم رکن دروجی حکم دی دروجی په نیولو سره تقوا حاصلیږي اصلاح کیږي په ابتدا د اسلام کې مسلمانان دروجی د نیولو سره ناشناو مشقت برداشت کول ګرانو نو د الله د طرف نه دا اختیارو کتا سو روزه ساتي او کفیدیه ورکوي دواړه تاسو د پاره جایز دي دویم حکم د الله د طرف نه دارغه چې تاسو به روزه ساتي او د فدیه اختیار دا صرف په حق دا بوډاګانو کې او داسې کمزورو کې پاتشو چې هغوی روزه بالکل نشي نیوي نه مستقبل کې د نیولو کوم صورت پیدا کیږي او په حق دا مسافرو کې او هغه بیمارانو کې چې روزه نیوي شي خو مشقت به برداشت کوي هغوی ته اجازت میلاو شو د افطاری البته چې کله ورته صحت میلاو شي او کله مسافر خپلو کورونو ته علاقې ته واپس راشي نو بیا به دغه روزي قضا راوړي دغه شانې په ابتدا د اسلام کې چې کله به روزه ماته شوه د هغې نه پس به څوک وده شو نو بیا د هغه دپاره خوراک کول او بسکل دغه شانتې جما کول دا منع شو په دغه کې هم د الله د طرف نه اسانتیا راغله او فراخي راغله چې تر صبح صادقه پورې ټول شپه تاسو د پاره اجازت دی که خوراک کوئ که اوبس کوئ او که خپل جایز خواهشات پوره کوئ نو په دې رکوع کې حکم د روزې دی مسله د اعتکاف بیان شوې ده د فدیه بیان شوی دا ذکر د دعا راغلی دی فضیلت د رمضان دی حکم د سحری دی اور دغه شان د نزول د قرآن د الله شکر ادا کول د الله حمد کول او په ناجایز طریقو باندې پردې مال خوړل دا حرام دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتبا فرض کړی شوی دا علیکم پتا سبحانه الصیام نیول دروجو کما کتب علی الذین لک څنګه چې فرض کړی شوی په هغه کسانو باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نه دانه چې الله تاسو ته په رمضان کې رزق نشي درکولی یا د الله په خزانو کې کوم کمی راځي بلکې د روزو فرضیت د دې دپاره د لعلکم تتقون چې تاسو بچ شئ د جهنم نه تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي او دغه تقوادارو سره د الله مینه او محبت ایاما معدودات په ورځو شمارلی شو کې چې هغه میاشت د رمضان ده او اسلامی میاشت کله د 13 ورځو وي کله د یو کم 13 ورځو وي فمن كان منكم مريضا پسوک چې وي ستاسو نه ناجوړه روزه نشي ساتلی او علی سفر یا فسفر کې وي نو اجازت ده دواړو ته که روزه نه ساتي خو فعدة من ایام اخر لازم دی په دوی باندې شمیر د ورځو نورو قضا به راوړي وعلى الذين فهغا کسانو باندې یطیقونه چې په ډېر تکلیف سره روزي نیولی شي مراد دینا هغه ضعیف العمر نارینه او زنانه دي چې داسې عمر ته رسېدلی دي چې نشي ساتلی روزي فدیة طعام مسکین فدیه ده په خوراک د یو مسکین فمن تطوع خیرا پس چا چې په خوشحالی سره وکړه نیکی لرا فهو خیر له نو دا غوره ده د لرا یو سړی دی سفر کی او بیا هم روزه ساتي ډیره ښه خبره ده مریض دی او بیا هم روزه ساتي وان تصوموا خیر لکم او روزی نیول ستاسو خیر لکم غوره دی ستاسو دپاره اذ کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ فضیلت د میاشتې د رمضان شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه د انزل فيه القرآن نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن هدى للناس چې هدایت دی د پاره د ټولو خلقو
قرآن د ټولو د پاره دی او فایده به هغه څوک اخلي چې چا کې تقوا وي. وبینات من الهدى او واضح حکمنا د هدایت دی، والفرقان او فرق کونکي دی پمن د حق او باطل کې. فمن پس هغه څوک شهد منکم الشهر چې حاضر وي ستاسو نه میاشتې ته، د میاشتې نه مراد میاشت رمضان، فلیصمه پس روزه دې وساتي. ومن کان مریضا او څوک چې وي ستاسو نه بیمار، او علی سفر یا په سفر باندې، فعدة من ایام اخر پس لازم دی پرې شمارل د ورځو نورو. یرید الله بكم اليسر اراده کوي الله پتاسو باندې د اسانتیا، چې په حالات د سفر کې رخصت میلاو شو، په حالات د مرض کې رخصت میلاو شو. ولا یرید بكم العسر او اراده نکوي پتاسو د تنگسیا. ولتکملوا العدة او د دې لپاره چې پوره کړئ شمار لرا. ولتکبروا الله او لوی بیان کړئ د الله علی ما هداکم په هغه طریقې چې ښودلی شوي دي تاسو ته. ولعلکم تشکرون او دې دپاره چې شکر وباسئ. مسله د دعا بیانېږي. دعا دا د عبادت مغز دی. څنګه چې عبادت د غیر الله جائز نه دی، دغه شانته دعا د غیر الله نه غوښتل هغه هم جائز نه ده. وَإِذَا سَأَلَكَ کله چې تپوس کوي ستانه اے حبیب صلی الله علیه وسلم، عبادی بندگان زما عني په بار زما کی، پس ورته وایا فإني یقینا ذو قریب نجیم، اجیبو قبلهم دعوت الداعی، سوال د سوال کون کی، اذا دعانی کله چې غواړي زمانا. خزانی هر څه داغه سره دي. فلیستجیبوا لی پس قبولتیا دی وکړي د حکمونو زما. ولیؤمنوا بی او ایمان دی راوړي په ما باندې. ولیؤمنوا بی او یقین دی وکي په قبولولو د دعا بی په ما باندې. لعلهم يرشدون دې د پاره چې دوی هدایت تورسی، خپل مقصد تورسی. بل ذکر د انعام دی. احل حلال کړی شوی دی لکم ستاسو د پاره لیلة الصیام پشپا د روزو کې، الرفسو یوځای کېدل الی نسائکم د بیبیانو ستاسو سره. ابتدا د اسلام کې منو بیا وروستو اجازت میلاو شو. هن لباس لکم دوی جامې دي ستاسو د پاره، وانتم لباس لهن او تاسو جامې د دوی د پاره. علم الله پوه دی الله انکم کنتم یقینا تاسو با تختانون انفسکم خیانت کی واچوي نفسونو خپلو لرا، نقصان کی بواچوي ځانونو خپلو لرا. فتاب علیکم پس مهربانی وکړه پتاسو، وعفا عنکم او عفو وکړه تاسو ته. الله تعالی اسانتیو پر اخیره واست پتاسو او ټول شپه تاسو ته اجازت میلاو شو جایز مقاصد پوره کولو د خوراک څښاک کولو تر صبح صادقه پوری. فالآن پس اوس باشروهن نزدېکت کوئ د دوی سره، او د نکاح ډیر مقاصد دي. یو په هغې کې وبتغو ولټوئ ما كتب الله لكم هغه سلرا چې الله مقرر کړی دی ستاسو د پاره، یعنی اولاد. وکلو خری وشربو او اسکی حتی تردی پوری یتبین لکم الخیط الابیض چخکارشی تاسو تا تار سپین مزی سپین من الخیط الاسود د مزی او تار تورنا من الفجر یعنی سبا او خیجی. دلتا د سپین تار نمراد ورز دا، تور تار نمراد شپدا، شپا پا ختمی دوشی ورز پا شروع کی دوشی. صبح صادق نروجبا د صبح صادق نشوروک. ثم اتم الصیام بیا پورکڑی روجی الاللیل ترشپی پوری، کله چې نور غروب شي بس بیا روزه افطار کوي. ولا تباشروهن مسله د اعتکاف چې د شپې تاسو ته اجازت میلاو شو، لیکن کله چې تاسو اعتکاف کې ناشتي نو خوراک کولای شي، اسخاق کولای شي،
لیکن په حالات د اعتکاف کې څنګه چې د ورځې مباشرت نزدېکت د بیبیانو سره جایز نه دی، دغه شانته د شپې هم اجازت نشته دی. ولا تباشروهن او ميوزي کیږي د دوی سره وانتم عاکفون پداسې حال کې چې یې تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد په جماعتونو کې. تلک حدود الله دغه پولی د الله دی، احکام د الله دی. فلا تقربوها پس منځ کیږي دغه ته په مخالفت سره. كذلك دغرنگ يبين الله بيانوي الله تعالى آياته آيات نخبل لرا للناس دپارا د خلقو لعلهم يتقون دي دپارا چه متقیان شي د متقیانو سره د الله مینه د محبت دی او جنت دی د متقیانو دپارا د دنیا او د آخرت کامیابی دا هم د متقیانو دپارا دا. ولا تأکلوا ځان با د حرامونه بچ ساتي، حرام به نه حاصلوي، تخویف دی، منع ده. ولا تأکلوا او مخوري اموالکم مال نخفل او پدې کې اهم مقصد هغه خوراک دا نه چې خیر دې اخلي کورونه محلات او بنگلې په جوړاوه خورې ما نه، د هغه استعمال ستاده لپاره جایز نه دی، حاصلول ستاده لپاره جایز نه دی. بینکم پمن خپل کې بالباطل په ناجایزو طریقو سره سمره چې ناجایز طریقې دي ټول حرامي. وتدلوا بها الى الحكام او مې وړاندې کوي دی مالونو لرا حاکمانو ته په تور د رشوت. لتأکلوا فریقا من اموال الناس دی لپاره چې اخري یو حصہ د مالونو د خلقنا بالاثم په ګناه سره. وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې پردې مال خوړل پردې مال حاصلول دا څومره لویه د نقصان خبره ده، د ګناه خبره ده. رب العالمین دې مونږ ټول د پردې مالونو په ناجایز طریقو د حاصلولو نه د بچ کولو توفیق را نصیب کړي.